مردان بورډ د میټریک امتحانات نه وروستو د انټرمیډیټ امتحاناتو لپاره هم تیاریانې شروع کړې دي. په دغه لړ کې مردان بورډ د انټرمیډیټ امتحاناتو لپاره خپلې هلې ځلې کې تیزوالی راوستی دی. په دې لړ کې چیرمین مردان بورډ فرید الله خټک په سربراهۍ کې یوه غونډه تابع کړې شوې وه چې پکې کنټرولر آف ایگزامینیشن عشرت علي د مردان بورډ نورو افسرانو او صحافیانو ګډون وکړو. غونډه کې چیرمین د مردان بورډ د انتظاماتو او د عملې د ډیوټیانو حوالې سره تفصیلي خبرې وکړې. په دغه موقع چیرمین مردان بورډ فرید الله خټک انټرمیډیټ امتحاناتو کې د عملې د ډیوټیانو باقاعده ډرا وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت چیرمین مردان بورډ وویل چې 22 مردان د منفرد اقداماتو په ذریعہ د امتحاناتو د شفافیت لپاره خپل کاوشونه کوي. هغه زیاته کړه دې کې چې څومره موږ ته د ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسز نه د میل او د فیمیل نه د جی ایم سیز نه یا د دې نه علاوه داسې پرسنلي څوک پرفارمې راوړي چې هغه باقاعده ساین شوي وي، هغه موږ ټول کنسلیډیټډ راپورټ چې کوم دی زموږ پروګرامر صاحب موږ سره دی، کنټرولر صاحب موږ سره دی، هغې یو راپورټ جوړ شي، کنسلیډیټډ لیست جوړ شي، هغه لیست باقاعده سافټویر ته لاړ شي، هغه سافټویر باندې اوس موږ ډرا وکړله د سپورټینډنټ او د ډیپټي سپورټینډنټ. زموږ ټوټل چې کم دی 330 310 سنټرې دي چې په دې کې 144 د فیمیل سنټرز دي او د بقایا میل سنټرز دي. موږ سره راوند اباوټ 80,000 ماشومان په دې امتحان کې د 11 او د 12 ټولګي کې زمونږ سټوډنټان دي او الحمدلله په دې کې چې کوم د تاسو وکتله چې د سپورټینډنټ او د ډیپټي سپورټینډنټ تعداد په دې کې راځي 600 او 80. موږ کوشش کړی دی چې خنه خلک چې کم د مخې تراشي او په خصوصي توګه به زه لږ دا خبره وکړم چې ټول ستاسو په وساطت دا خبر زما رسي چې د موبایل باندې ډېره سخته پابندي ده. صرف او صرف سپورټینډنټ صاحب ته به الاؤډ وي، نوره امتحاني عملې ته به هم الاؤډ نه وي. او که چا سره هم داسې واقعیات وشول نو لکه څنګه چې موږ په د ای سی سی اگزام کې کړي دي آن دی سپاټ به هغه عمله موږ معطل کوو هم او د هغې خلاف محکمې ته لیکو چې باقاعده هغې خلاف ایکشن هم واخلي. نو ستاسو په وساطت یوازې دا نه چې زه دغه سټاف ته چې چا ډیوټۍ ولګېدلې بلکې زموږ چې څومره عزتمند د سماج خلک دي، کمیونټي خلک دي، مشران دي چې چا بچي چې کم دي یا د چا بچی په امتحان کې امتحان ورکوي موږ سره، نو هغې ته هم دا ریکویسټ دی، هغې ته دا اپیل دی، ډېر دردمندانه اپیل دی چې خپلو بچو ته د چې کم دی په امتحان کې امتحان حال لپاره چې موبایل هغه را نه وړي. همدغه رنګ کنټرولر آف ایگزامینیشن عشرت علي وویل چې د اف ای اف اس سی د امتحاناتو لپاره تقریبا 313 امتحاني حالونه مختص کړي شوي دي چې پکې 140 د جنکو او 190 د هلکانو حالونه دي او همدغه رنګ تقریبا د 3000 عملي ډیوټیانې هم لګولې شوي دي. اوس زموږ د ایچ سی سی ایگزام دی، د هغې ایگزام حوالې سره انول 1 2023 هغې حوالې سره چې زموږ کوم پریپریشنز دي نو هغه تقریبا په فاینل مراحلو کې دي. په هغې کې زموږ سټیشنري چې دی نو هغه سنټرو ته سبا انشاءالله کمپلیټ شي. 330 سنټر چې موږ سره په دغه 330 سنټرز کې 134 چې دي نو دا فیمیل سنټرز دي او 196 دا میل سنټرز دي د درې واړو ډسټرکو صوابین او خار او مردان. په دغه 330 سنټرز کې میل او فیمیل کمباینډ زموږ راوند اباوټ 84,000 سټوډنټس چې دی نو دا اپیر کېږي، ایگزام ورکوي. ایگزام انشاءالله 3 جون نه سټارټ کېږي. نن په 26 مئی باندې موږ د بشیر عادل صاحب په نگرانۍ کې د نورو ملګرو په نگرانۍ کې دغه وکړه ډرا وکړه د سپروایزري سټاف. دغه ډرا چې دی نو دا موږ د ډیوز د ډیټا د سکولونو نه راغلي شوي پروفارماس په بیس باندې او پلس دې سره زموږ چې کوم جی ایم سیز د هغې نه موږ کومه ډیټا غوښتې وه نو د هغه ډیټا د فیډینګ په بنیاد باندې موږ دغه سپروایزري سټاف انتخاب وکړو او شکر الحمدلله دا دعوې سره وایو چې دا به زموږ کمیټډ او ټرست وردي خلک چې کوم به د ایگزام په سموت کنډکټ کې خپل رول چې دی انشاءالله هغه به پلی کوي.
د مردان بورډ لخوا د دغه انتظاماتو له وجې به نه صرف د نقل خاتمه وشي بلکې حقدار طالب علمانو ته به د هغوی د صلاحیتونو مطابق نتیجه هم ترلاسه شي. سید آفاق حسین، پښتونخوا ریډیو، مردان.